دا د دې لور ده د مور ده مور یې دا لور تا ورکړې وه؟ دا لور ما ونه ورکوله او دې لور مې وی زما خوښ دی نو بس ما وی ویم ښځه چې تا خوښ دی نو بس پلار یې وی زه یې نه ورکومه نو بس هغه دې وی زما خوښ دی نو ما وی ښځه چې خوښ دی بس موږ ورکړه وله نو موږ ته خو دا پته نه لګي چې دا به داسې ظالمان خیږي نو چې دی پرون وړله نو ما نه یې موټ دغه په تیزه کړه چینچي وی په دې په سینه دړ راغلی دی نو زه یې به ونه تلم مسره وی دړ پرې راغلی دی نو چې موږ والا بیګا لاړو وي ښار ته یې وړه چې ښار ته لاړم نو وي یا ویړه نو وي اوس به یې دا دی وي یا جوړه ده وي نو سارې راپسې رنګ وکړو نو وي هغه مړه را موبایل یې بندې کړې وي پرون نه یې موبایل یې بندې کړې وي موبایل یې بندې وي مور یې تا چې کله ورکړه تاسو په اوم هم تللې وې نو په اوم هم موږ تللي وو په اوم هم دوی موږ ته داسې وکتل لکه رسپو سړو په نظر یې موږ ته وکتل خو موږ بیا هم مې خیر دی مې خیر دی مې دا زما لور پکې ناسته ده وجه څه وه چې په خوښ یې واده کړو نو بیا د یې لږ خوښه نه وه که نه بس د دې لږ خوښه به بیا او پته نه لګي بس بیا زما نه ماما زوی ته به ته رنګ به کړی څه خبرې وو بس به ته ویم دا خو زما نه ماما به چېرې تپوس له بې نه ځي زما نه ترور به چېرې تپوس له بې ځي تپوس پوښتنه به کوي رونه خویندې ویل تا کره نه راځي ستا خاوند وایي چې زما د وړاندې مې یو 4 ټکه وښلې وه او دا یې والې وه او بیا ورته موږ وي ده سره دا خو د ما ته غږ نو کړی ما ته ال نو ویلې چې والې وه او پرون یې ما ته وی زه نه ځمه نو زه یوازې لاړم ما ځان مور تاسو خو لیکلو هم نه و کړی داسې ړانده دغه دا په جنج واده په دوم دام شوي و که نه دا لیکلي کړي دي کلرسې کړي دي ګوتې پکې د ټولو نه لګېدي دي واده خو په دوم دام شوي خو ډوډۍ هم راله راکړې ده خو دا پرونی نه بس دا دغه جوړه شوې ده تلې راتلې به دې لور برته څه نه هېڅ به هم نه وي بیا زه خوشحاله یم خوشحاله خو چې پرون نه دې سره جنګ وکړو په دې بیا ما سره خبرې نه دي کړې نو وي زهر یې خوړلي دي نو بس دا خلک د تودې ځمکې نه تښتي که سړی نه تښتي که بس په دې ځمکه توده چې اطلاع راله څنګه درته اطلاع راله چې څه چلې شو دې چې اطلاع ماته راله وي دې ته یو ستن لګو او اوس پې درولو یو 20 منټو کې درځو نو پلار یې ما ته وي زه خو نه ځم او که ته زه یې لاړه شم نو دې زوی مې ما ته وي چې مه ځه ناوخته رو ما وی نه ما بیا هم ځان له موټر وکړو زه لاړم بیا هم زه لاړم ما وی زما خو الواد وکړه مو 400 ته لاړم 400 نه ښار ته لاړم بیګه او بانګونو مالې راپسې بیا رنګ وکړو وي دا مړه دې روچته کړه د هسپتال نه چې وروړل هلته خاوند څوک و خاوند دی نو یوه خوا خیر تلې وه یوه خوا خیر تلې وه بس او یو به سره دغه جیجي صاحب به ته یا به سره تلې هغوی د نه خوا لاړه تاسو د دې خوا مړې راوسته بس هغوی را وتښتېدل لاړل که نه کیس یې کړی دی بس وتښتېدل نو خلاصېږي به کم ځای نه 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 دوی وتښتېدل هغه بس زخر یې دغه که هر څنګه چې وجلي بس وجلې ده چې هر څنګه وجلې خو بس وجلې ده هغې تښتېدلې که چېرته جینۍ زهر خوړلی وي نو کېدای شي چې خاوند یې وي ټول خانهدار به دلته په موقع به وي دا هغې له بیا دا پکار و چې هغې خښه کړې وي قبر کفن هر څه هغې به یې کړی وي نو ته بیا دې غریبانو ترین کې چې راشه او دا دغه بوځی دا خپل مړی هم سنبال کړي بوځ او بیا ته تښتې او دا څنګه قانون دی څنګه قانون دی زه خو دې ته بیان چې دا ټول غله دي دا پیسو غله دي چې پیسې والا څوک ورکړي بس د هغه شي ولې دا ولې دته پرون رنګ شوي دي دنه بیان السلام علیکم استاد خان صاحب تاسو ډیره مننه خبره داسې وه چې پرون ماسپښین کې ما ته کال وشو ما ته هغه هلک وی چې هلکه تا ته زما د نمبر نه کال درغلی دی ما ورته وی یاره کله وي بېګا ما ورته وی یار مې ما ته خو د شکلونه نه دي راغلي او بیا هم زه به خپل موبایل چک کړم که چېرې کال راغلی وي نو خو مې زه جمعې له روان یم زه به تا سره دوباره خبرې وکړم هغه ټیم بس هغه ټیم د جمعې خطبه شروع وه او زه خطبې راغلم هغه چې کله ما دوباره کالونه کول بیا د دوی نمبر نه مې ماسپښین نه او چې سار خبر شوم دا زړه مې پرې کلک وچوت دا زما ښې نه کېږي خو ډېر بې انتهایي ناجایزه یې راسره وکړه زیاتې وکړو اول خو زه د ټولو مشرانو ته یو پیغام ورکوم چې یو جنۍ که ممره شي یو هلک که ممره شي دوی له واده مه کوه یاره چې کم از کم 16-17 سال عمر د هلک هم دغه 16-17 سال عمر هسې زه د خپلو مشرانو یو تپوس کوم چې د خدای نېکبخت خلک ولې د بار خلک وایي چې موږ ښه شو نو بیا به واده کوو دقه ته که موږ خلکو حال وي نن به ولې د مور پلار پر څو سترګو جاړي اولاد هر قسمه قدم اوچتوي مور پلار له پکار دي چې د اولاد حفاظت په خپل وکړي ولې نه دي پکار اولاد چې تا له خدای پاک درکړه
د دې حفاظت په تا پر شو ستا لور د ستا زوی دی د بې سره شو په ډبې سم کا په خبره سم کا دا نه چې د کور رخصت کا صحیح مننه کتونکو د دې ملګري خبره چې کم عمره کې لور خور مو ورکوي عمر چې کمی 1400 کالو جینۍ په 2 ورو لګوله رزلټ یې دا دی راغی ټولې دنیا دپاره یو عبرت دی په کم عمره کې هغه هلک هم کم عمره بیا کور کې خپلې فیصلې نشي قایمولی هغه د پلار نه یا چا نه تپوس نشي کولی نن ورته چې کوم دی دغه جینۍ مړه شوه دې وخت کې دا یو واقعه نه شوه داسې ډېرې حادثات ما د خپلې مخې ته ولیدی دلته یوه خښه کړې وه یاد دي که نه بالکل د کومو خلکو چې په کور کې لور خور وي نو پکار دی چې خپل عیش ته ورشي نو چې خپل جذبات خو قابو کولی شي اوس الله عالم چې د دې وجه څه ده د چا د کور د منځ د حالت نه څوک څه خبر دي اوس خو به ته وایې څوک به وایي کال ورته شوی دی څوک به وایي موبایل ورسره و څوک په څه وایي څوک په څه وایي د منځ د حالت نه څوک خبر دي ولې په کور کې مسلې نه راځي د خلکو بالکل راځي هر انسان له پکار دی چې خپل عمر ته وګوري هغه مقدار کې واده وکړي الله دې دوی له صبر وکړي ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم او موجود یم په مرزو ریاضو کندي کې ستاسو د وړاندې دا اوس مړی چې کوم دی دا کور ته دنده شو د دې مړي 4 ورځې مخکې چې کوم دی د دې کور نه ډولۍ تلې وه یو داسې بوږنېدونکې دردېدونکې او ناشنا واقعه ده چې دا ټوله محله چې کومه ده په جړا ده خو زموږ خویندې دي او خورونه دي چې قصور یې سو یا 4 ورځې وړاندې دې ځای نه جنج لاړه ډولۍ لاړه په دې حجره کې جنجان ناستو او نن چې کوم دی نو دې کور ته مړی راغی وجه څه وه دا ټولې خبرې به نن معلومو دا په دې امبولنس کې چې کوم دی نو دا ده دا مړی موږ په دې موقع باندې موجود یو او چې څنګه هم دا خبره واورېدله د دې محلې دا زنانه را روانې دي ځکه چې یو ډېر عجیبه شانتې دردېدونکې واقعه ده دا نه په دې یوازې په دې کور غم نه دی بلکې دا ټول ریاضو کندې چې کوم دی نو په دې باندې ودړدېده چې دی د خدای تعالی بنده چې څه قصور دی دوی موی نه ده نوم دې څه دی زما ګلکنزې پلار یم تی پلار یې دا ستا لور وه زما لور وه دوی موی نه ده خوړلې ور پوسټمارټم یې ولې وکړو په مړی ولګه چې مړی باندې او وژلې ده وای مورې د مینې کورونه داسې په پیدا کړو ظالمه څوک داسې کوي ظالمه ما ورته ویې مورې کوه بیا مه کوه خو ما زما یې نه منل او د خوښۍ هېڅ کار یې نه کوو دغه ډېرې چرس پوډر خرڅوي زما دلاور نوم دی پولیس والا هم ورسره ښه ټچ دي د مرزو سار ولاړو د تاڼې نه گاډي رایستې دی د تاڼه په گاډي کې کینولې دي بوتلې دي ما ورته ویې مقتدیان ګیر کا ویې موږ یې نه ګیرو ما ویې تاسو قانون والا څه د تاڼې نه رالېږلي هسې ولاړو ما ته یې ویې زګې نه وي دی لښتي کې دې اچو همغه پولیس والا راته ویلي دي زه ورته په قرآن لاس ایږدم په هر څه ورته لاس ایږدم په روزه چې 2 بار کړي دي زما مخامخ خلک مقتدیان ګیر کې که غلطي د جینۍ وي نو د جینۍ هم رزلټ روزي که غلطي د هلک وي د هلک هم روزي دا ته ووایه چې دا واده کله شي و د دې یاره جي یو هفته وشوه بس دا راته ووایه د هلک هم رشته دار و نه جي دا رشته دار نه یم د دې جینۍ او د هلک یو بل خوښ و دا اصل نه ډمان دی نه یو بل یې خوښ و یاره جي دا راته هېڅ پته نه لګي خوښ نو جنګ دې ځای نه ښه په دا د دې خورکۍ دلته کډه روړی بس د هلک له رشتې له ګرځېده بل زمونږ رشته دار دي هغوی کې جینۍ کړې وه هغوی ته هم پرېښېده چې زمونږ واده وشو بیا موږ ته پته ولګېده هغوی ما اوس راغوښتل خو هغوی پسې زه نه شوم تللی ولې چې ما سره ګاډی نو او د تنګي تاڼه کې قچرو کې پې دغه ورکړی دی دوی ورته ډاډګیرنه ورکړې ده چې موږ به تاسو له غونډ کور ختمو دغه کسان لږ غریبانان دي صرف 2 بچې دي یو په کراچۍ کې کار کوي یو دلته د مسالې کار کوي هغه وایي زه خپل بچي نشم غر کولی دا کومه چې مړه ده ستا خور ده دا زما خور ده خو اوس هغه کسانو سره زه هم ملاتړ تړم تر مرګه پورې جنګ چې کوم دی دې ځای نه ښه په دوم دام کې لاړو خو ښکلې لاړو جي ښه سور کې لاړو بیا هم یو 2-3 تاسو څنګه پته ولګېده چې جینۍ مړه ده یاره جي بس ما ته خو خپله پته نه وه زه خو پام کې سار دا رور راپسې راغلي راشه هغه دقه بېګا موږ لاړو دوی خبر وکړو زما دا کور ولا هلته تلو وی یاره وی دا وی زړه باندې څه چل شوی دی
او دا موږ هسپتال ته بوځو. زما کور والی په ډاګه پرېښودل او دوی ته همداسې وتښتېدل. بیا ما سپیشل موټر وکړو، زه ورپسې 400 هسپتال ته لاړم. بیا هغه چې هغه تاڼهدار ماته وي چې یاره اوس لاړه پېښور ته یې وړه. بیا ما سپیشل موټر کړو لاړم پېښور ته ورپسې. هغوی مې وی چې یاره بس مونږ ولې دلته چې هلته ایمرجنسي ته ورنوته. ما ته یو اوس د مرزو نه یو جینۍ راوستې وه، څه یا دوی خوړلې یا نه خوړلې، خو مونږ ولې صفۍ وکړه او جکه جوړه وه موټر ته وخته په خپله لاړه. بیا مانځه مال چې رڼا لګېده 2 بجې مونږ دلته راو، 2 بجې مې د زوم ما ته هم ټیلیفون وکړو چې مونږ د لور راوسته، ښه جکه جوړه ده او که اوس را دی تپوس له او که نه بیا سهار را دی. نو ما وی شاکره ما وی دا خو د شپې 2 بجې دي او په دې دیرو به زه تا پسې څنګه ځان له درځم ښځه او خاوند. وی ښه ده سهار راشئ. چې هغه داسې رڼا لګېده د ما پسې ټیلیفون وکړو لور دې مړه شوه. څنګه مې لور مړه شوه چې تا تغه کړې وه تا پېښور نه راوستې وه، دلته به یې ډایرکټ ما کره راوستې وه. دې کې اومه وشوه چې لاړې نو لور دې خوشحاله وه؟ نه اومې نه دې واپس یې راولېږئ. واپس یې راولېږئ. زما د زنانو چټلې وې بې عزته یې راولېږلې. نو دا په جنس کې څه جګړه وکړه شوې وه؟ دې خاوند یې د دې لږ چې پلار چې ده دا مور یې چې ده دې خپل خاوند په دې سړي باندې وجلې دی او دې یې بیا په نکاح واغشت. ښه دا د ترور لور مې و دغه دی بل دا 3 څلور یې وکړې بس په 10 ورځې پسې بیا پرېږدي. نو په جنګ کې څه جګړه شوې وه؟ نه هېڅ هم نه، هېڅ هم نه. په تاسو چې په اومه کې لاړئ نو ولې بې عزتي ولې کوله؟ هسې بس دوی به نه کوله، نو بس پته نه وي څه چې ځو. د لور د سره د 4-5 ورځو کې خبرې نه وې کړې چې ولې نه؟ مونږ بله شپه هم تللو خو دې داسې ناستو او بس داسې مونږ ناستو 3 تړقې ته وښکل په دې مخ ستاسو د وړاندې لاس دغه یې نه وکړې. ما ویل لکه دا څنګه چل دی مسلمانه دا خو داسې بې سته دغه وکړو. تاسو نه وې چې راوستلی دی نه؟ نه نو بس ما راوسته نه که نه ما څه له راوسته. بیا پښتانه وایي دا یاده دا پښتو ده په دې ډېرې لوریانې غرقې کړې څنګه چې نن تا خپله نو چې ورې کې نو ته بیا ترې راولې چې د وښي او ټکۍ یې بلکل به یې ترې راولې تا دونه لویه کړه غټه دې کړه ور دې کړه په تړله کوڅه کې به یې لور وي په تړله کوڅه کې د هغې به خیال ساتي خو چې کم کور ته دا لور راشي دغه لور سره بیا داسې چل کوي. دې ته لکه لور مې ورته وي چې پلار ته مې خبر مه کوه ما دلته دې خاوند ته وي ما مړه که خو مور پلار ته مې دغه مه کوه داسې دغه کوه. زما لور داسې پښتنه ښځه وه. اوس ډاکټر څه وي؟ اوس ډاکټر وی چې یاره بس لا دغه نه راوتی نه پوسټ مارټم ولې وکړو رپورټ به را دی بس. ښه کتونکو دې کې خو دوه څو خبرې واضحه رالې دا پلار وایي چې زما د وړاندې ته 3 ټکه ویستل وی وخله یوه خبره. دویمه داره چې مخکې هم کړې د هغې پرېښې ده زه هغه خو پرېښې ده کور ته یې خو نه ده راوستې ښه 3 دی یادوي. اوس دې کې د زهرو خبره کېږي چې یاره دې زهر خوړلی دي. پولیس دا خبره کوي چې موږ ته لا ریزلټ نه دی راغلی چې موږ لاس څنګه واچو. دا د پولیس موقف دی چې موږ ته لا ریزلټ نه دی راغلی چې موږ لاس څنګه واچو. زه ریزلټ په هم راشي بیا به ګورو چې ته څنګه لاس اچې. خو یو خبره د ټول قان ته کومه دا پښتو نه ده ها دا آیا نه ده یو ماشومه بچی دا لور ډېره خوږی دا ته غټه کې او بیا په ډولۍ کې کېنې نو دغه ټیم کې د رور او د پلار دړکنې نه دي هغې پته لګي او بیا په هغه کور کې هغه وخلي کېږي او ته وایې چې یاره خلک به راپسې خاندي او دا آیا ده او دا پښتو ده دا نه آیا ده نه پښتو ده بلکل خپله لور ترې را روانه وښې داسې مرد 4 ورځې د واده مه کوه خو دې وې نه زه به دا کومه همدا به کومه او زه به دا کومه زما د خوښې دغه نو چې دا خوښې دغه شي نو دغه دوی مې لو شوي چېرته ظلمونه کولو دا دلته خورکې په کډه راغلی وه بس د یو خورې وه همداسې بس هغې کې مینه جوړه شوې او دلته مونږ راتله لور سبق ویلو ته مه پورې دې سبق ما ورته دا جینۍ وشړه دا به دله کار وګوري او مخه کار یې ولې وکړه. کتونکو 4مه ورځ ده چې دې ځای نه جنج تللی دی د دې کلي خلک چې کوم دی په جنج کې ناست وو او نن د محلې خلکو ته یې مړې روړو خلک د محلې خلک خفه دي لکه ډېره عجیبه شانتې واقعه ده وینې که نه ستاسو ده ګاونډیان دي ستا افسوس خبره راځي نو بس ووایي دې ډېر بې غیرته خلک وو بې عزته خلک وو دغه ډېره سرجي محمد علي دا زمان نسیه ده د لور ده خو دې بېغیرته چې کله خبرې ته سوچ وکړه نو کار وکړه
یو سوچ نه کې او ورکنه مې اوس ولې بنګونه وې دا سوچ مخکې کوه مشه سره کېنه بس هغه خوښي وکړه مشه سره کېنه که سره کېنه به دا کار کوم پلار حکم نه کوم بس هغه خوښي و پلار یې خیال دا وساته تاسو یو دا تاسو هغه یو خوښي و او پلار یې خیال او په وساته خوای کې دا انجام دی بیا چې لور مې خوښ کړي نو ولې دا انجام نه دی پښتو پښتو انجام نه دی ملکم ما ځان نه شرمو خاله دا خو صاحب نه وای چې خزان مې شرمو نو اوس به هم داسې مې ځان شرمو ته دا وګور پکړ دي د دې خوراکي واده مې وشو او موږ غریبانان یو واورې او په غریبۍ کې مو واده کړه بل موږ بس انصاف غواړو پېښ وي ښه په خوشحالۍ مو واده کړه او نن په خفګان راغلو موږ اخر انصاف غواړو پېښ ولې چې خپله کېنولې وه او چې خپل هم کېنولې اخر ګناه څه وه ولې څه چل شوي ګناه څه ده موږ ته د هغوی راشي موږ ته د خپله ګناه وښیي چې یاره دا ګناه موږ کړې ده یا د دې ده یا زمونږ ده موږ ته یې خپله ګناه وښیي ولې چې هغوی دا دې ووتل لاړل ما خپل روبرو ولیدل چې بدوی لاړل زما بس ډېره منډه والې یو ګاډي کې لاړو بل ګاډي د پلار مې رونیولم ما ول هغه پلار یو 200 سوکه په سر سروم و زه د ګاډي ګیټ پسې ختم کو د پلار موبایل نمبر څه دی زما جی 0307 نمبر مې دی 0307 صحیح ده خلک به سره رابطې کوي څوک په پروګرام له راځي څوک په څه کوي نو لار ورته سیده کوه صحیح ده جی او بل زما ټول پاکستان ته دا پیغام دی چې لور خور داسې مه ورکوئ تاڼې ته دې ځي پوخ شټام دی ته علي بیا دې لور خور ورکوي ګینې دقسې سرې سترګې به جاړي او دا جړاګانې به ورکه راځي په خپله به هم جړېږي او هغوی به ښه په قلار ناست دي او دلته به په خپل کور کې دا ویرونه سټاټي نو دا نه ده پکار ولې چې دا ډېر افسوس خبره ده کتونکو د پولیس دغه موقف دی چې لا راپورټ نه دی راغلی هغه موږ د دې جینۍ د پلار سره هم خبرې اترې وکړې چې دغه راپورټ لا نه دی راغلی لا مړی اوس روړلی شو تاسو ته موږ څنګه وښودو دی کور دی لا جړانګولا ده او هغه خویندې هغه میاندې جاړي یو ډېر لوی غم دی ډېر په دوم دام کې چې کوم دی نو دغه واده شوی او دغه واده چې کوم دی نو دا په خوشحالۍ باندې شوی په خوشحالۍ باندې داسې چې خوښي یې راغلې وه او پلار د لور خوښۍ ته وکتله او دا صرف د کور ګیټ ته تخیمه چې دا کور دې کور کې چې کوم دی نو دې وخت کې مړی دی نو د خوښۍ دغه انجام چې نن ټوله محله چې کومه ده هغه دردېدلې بوږنېدونکي او لور خور چې ورکوې نو خد و تاڼه ورسره شټام کوې مور پلار سره هم د جینۍ هم د هلک چې لور خور څوک ورکوي په تاڼه کې د شټام کوي دې کې تاسو لیکل نه دي کړي نه چې دې کې مونږ لیکل کول خو به د پلار مې پرېږده ما تاڼې ته د دې کاغذونه وړل د نکاح خو هغه به پرېږده وي بس وي دا کار مه کوه ما یې ښځه سېده ګینې دا ما په تاڼه کې ملو یو پیره ګیر شوي دا هلک راغلی ما چې ستا وادي زه به تا سره په تاڼه کې شټام کوم ما کو پلار مې وې موړه دې وروڼو مې وې موړه ما یې ښځه خیر دی کتونکو به د دې خبرې نه واضحه شوه کله هم ورکوي په تاڼه کې د ورسره شټام کوي ګینې دقه انجام به یې وګوری وروره د جینۍ خوښي وه د جینۍ خوښي وه انجام یې دغه او بله مسله دا ده چې دا لیکلی نه و کړی نو دوی هم ډېر بد کړي دي څه به وایې په دې مونږ دا وایو جیجي ستاسو ډېره مننه چې تاسو د دغه ټایم کې راغلی لکه حکومت لم دا پکار دي که نه چې دا ډېر غریبانان خلک دي د دې خلکو سره د لږ انصاف وشي دلته تاڼې ته ورغلو تاڼې کې هغه کسان دی په خپل ګاډي کې کېنوله او هغه یې د تاڼې نه غیب کړه لکه دا زموږ حکومت دی جي لکه انصاف ته ملو شي دې د خدای تعالی غریبانان دي چې دې خلکو ته لږ انصاف ملو شي جي دا زموږ څنګه حکومت دی چې خلک ترې راځي او په ګاډو کې دې بار کوي همدغه پولیس والم په دغه اکسلۍ کې کېنوله او د ګاډي نه بهر کړ د کلي نه بهر کړ ویې لېږل او دا غریبانان یې هلته کې بې عزت هم کو دی بې عزته دلته راله او د دې جینۍ چې کم دی د دې خو ټولې 15 ورځې هم نه کېږي چې د دې جینۍ واده شوی دی لکه ډېر زیات ظلم او زیاتۍ شوی دی خلکو سره نو لکه حکومت له ټولو دا پکار چې د غریب او د خان او د نواب د یو لاسنیوی دی وشي ښه کتونکو کله چې داسې ظلم وشي د ساره داسې مسلسل دا کالونه دي د دې کور والا د دې محلې والا د دې خلکو چې موږ د یو تمه وه شیر علب خان به راسي نو علب خان به په خبرو کې خو زه بیا وایم چې په دې ملک قانون چې کوم دی د جولاګي د جال دی خو انصاف وي د دې خلکو بیا میډیا ته کاته وي چې میډیا به زمونږ خبرو چته کي لکه دا واقعه داسې ده چې دې کې غلطي د دواړو طرفو نه ده پلار د لور خوښۍ ته کتلی دي پلار د لور خوښۍ ته کتلی تر دې پورې چې لیکل قدر هم پکې نه دي کړی چېره د دې نکامه خریا څه بس ورکړې ده
او بیا د هغه د وړاندې وخلي کېږي م ټکولي کېږي م او نن یې ورله مړه چې کومه ده دغه ده کور ته رولېږله په دې باندې محله خفه ده چې واده اوس شوی او ریزلټ یې دا دی اوس دوا ته لا خلک نه دي ناست ټول خلک ستاسو د وړاندې دا دی مړی چې کوم دی نو کور ته دنده کوي نو بس الله دې دوی له صبر ورکړي او الله دې د هر چا د لور خور عزت محفوظ وساتي او ټولو خلکو ته مې التجا کوم چې لور ډېره خوږوي خدا تعالی درکوي دا دې 20 کالو 25 کالو ته ورسوي په تړله کوڅه کې هغې خواښې ته وایم چې د خپلې لور خو خیال ساتي خو ستا دې کور ته چې دا کومه لور راله نو د دې خیال وساته هغه خاوندانو ته هم وایم چې په پردی لور خور باندې غورې ظلمونه مه کوئ د الله د قهر نه یریږئ سبا به درته خپلې پیدا کېږي او په هغې به دا ظلمونه کېږي چې څه کوي هغه به ریبې په کم کور کې چې دغه شانتې لوریانې د ظلمونه ورسره کوي نو ویریږئ ډېره لږه دنیا پاتې ده لږ وخت پاتې دی ښه د دې هر څه به په دې دنیا موځي او په آخرت به موځي نو په دې ښځو زموږ په معاشره کې تشدد داسې دغې ته جوړ کړي دي وخا ټکا شپه ورځ یخنۍ کې کارونه کوه لکه د خرو یې استعمالوي دا یو ژوندی مثال دی په ښځو باندې نو الله دې د داسې واقعاتو سدباب وکړي او دا یې خلکو له خدای پاک سزا ورکړي څوک چې د چا په لور خور باندې ظلم کوي الله دې دوی له صبر ټول په جمع لاس اوچت کې الله پاک دې خاندان له صبر ورکړي او چې دا ظلم چا کړی دی خدای ته سزا ورکړي ځکه چې دې ملک قانون د جولاګي د جال لی غریب پکې ګیریږي او غټ ته نه وځي او هغه پولیس والا پړه باندې خدای پاک د رحم وبتوي کی چې دا خپل لورو غني خپل خورو غني او انصاف ورکړي چې څلور ورځې مخکې دا جنج تللی دی او دغه یو قصه مخې ته راغلې ده نو ډېره به دغه ده الله پاک دې دوی له صبر ورکړي